چې ستا په محبت کې حصہ راکړې ده چې ستا په محبت کې حصہ راکړې ده نو دا له خدای لویه مرتبه راکړې ده چې ستا په محبت کې حصہ راکړې ده نو دا له خدای لویه مرتبه راکړې ده او یار کله کله وایي ته په څه باندې پوهېږې هر وار دغه وینا بیله مزه راکړې ده یار کله کله وایي ته په څه باندې پوهېږې هر وار دغه وینا بیله مزه راکړې ده یو شعر دی چې پوهانو یو سړی لکه استاد را باندې ګران دی پوهانو یو سړی لکه استاد را باندې ګران دی پوهانو یو سړی را له دوکه راکړې ده پوهانو یو سړی لکه استاد را باندې ګران دی پوهانو یو سړی را له دوکه راکړې ده او دا درد چې دغه مینې د خپل ځان سره راوړی دې درد د دغه مینې حوصله راکړې ده دا درد چې دغه مینې د خپل ځان سره راوړی دې درد د دغه مینې حوصله راکړې ده او دیدن لکه راځي نو په ډوب خوب کې چرته راشه دیدن لکه راځي نو په ډوب خوب کې چرته راشه ستا حسن را لښکلې مشوره راکړې ده دیدن لکه راځي نو په ډوب خوب کې چرته راشه ستا حسن را لښکلې مشوره راکړې ده او ظهیر صاحب دا شعر چې ته وګوره خوشحاله هم خوله ورکړې وه ته وګوره خوشحاله هم خوله ورکړې وه ته وګوره او ماله یې هم خوله راکړې ده ته وګوره خوشحاله هم خوله ورکړې وه ته وګوره او ماله یې هم خوله راکړې ده او شاکره بیخودي د محبت بیادبي ده شاکره بیخودي د محبت بیادبي ده او شاکره په خودی کې خدای نشه راکړې ده شاکره بیخودي د محبت بیادبي ده شاکره په خودی کې خدای نشه راکړې ده په طبیعت کې د درد غوندې مستی د مینې په طبیعت کې د درد غوندې مستی د مینې نه اوده کېږي او نه څوک اوده کېدو ته پرېږدي څه د اعتبار بېدبارۍ په برید دې ودرولم څه د اعتبار بېدبارۍ په برید دې ودرولم نه راته خاندې نه ما خپله ژړېدو ته پرېږدې السلام علیکم درنو قدرمنو کتونکو متویر منګل د ځلند ستوري خپرونې نه یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم په دغه هیله یم چې روغ جوړ به یې صحتمند به یې او خوشحال به یې قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د شعر او شاعرۍ سره تړلي ادبي ملګرو سره ناسته کوو ژوندي پښتو کلامونه ترې ریکارډ کوو په دې سلسله کې راغلي وو د خپل خوږ مشر ښاغلي پروفیسر اقبال شکیر صاحب سره چې په پېښور کې راسره میلاو شو په یو سیمینار کې شکیر صاحب سره مو مخکې هم یو ځل مرکه کړې دی د معلومات مخستي ژوند به پښتو مخکې به بیا کلمونه ترې ریکارډ کوو شکیر صاحب په خپل پروګرام کې په دویم ځل هرکلی او ستړي مشه درته وایم ډېره زیاته مننه زه د ځلنده ستوري دا چینل چې دی د دې کتونکو ته د دې اوریدونکو ته د دې خوښونکو ته د دې سبسکرایب کوونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او ډېر زیات خوشحاله یم چې دا واړه واړه چینلونه د پښتنو هغه روڼ مخ دنیا ته ښیي نو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه خوشحال اوسې لاله د ژوند شپې ورځې وختونه مو څنګه روان دي څنګه تېرېږي د الله تعالی ډېر زیات رحم دی څنګه چې زما نوم شاکر دی نو زه د الله تعالی نه ډېر زیات شکر ګزار یم چې کوم هنر او کوم فن راله الله پاک را کړی دی کوم روزګار راله الله پاک را کړی دی چې په هغې زه خپلو بچو له سیر وړه ګټم کوم یاران دوستان راله الله پاک را کړي دي ستاسو په شان ښکلي خوش شکله خوش لباسه او خوش ذهن خلک راله الله پاک را کړی دی داسې د جنت په شان ته په وطن کې پیدا کړي یو نو زه د الله تعالی نه ډېر زیات شکر ګزار یم زموږ ژوند ډېر ښکلی تېرېږي ډېره زیاته مننه خوشحال اوسې لاله خپلو مینهوالو ته پښتون ولس ته هغه خلک چې تا ګوري ویني هغو ته به څه کوم شعرونه څه غزل څه شی به ډلی کړي دا یو نوی غزل دی او ستاسو سره شریکوم شاید چې د سوشل میډیا دپاره بیخي نوی غزل دی چې پوهه به شمه
په کیسه د دې کیسې نه شاته پوهه بشم په کیسه د دې کیسې نه شاته ځان راته وښیه د زړه د دروازې نه شاته پوهه بشم په دې کیسه د دې کیسې نه شاته ځان راته وښیه د زړه د دروازې نه شاته او د پټو سترګو محبت او بیا په دې دور کې د پټو سترګو محبت او بیا په دې دور کې دومره خو ګوره چې څه دي د تماشې نه شاته د پټو سترګو محبت او بیا په دې دور کې دومره خو ګوره چې څه دي د تماشې نه شاته او د بادشاهانو په تندو باندې لیکلې پروت وي د بادشاهانو په تندو باندې لیکلې پروت وي چې کوم تاریخ وي د ملکې د آینې نه شاته د بادشاهانو په تندو باندې لیکلې پروت وي چې کوم تاریخ وي د ملکې د آینې نه شاته او حضرت انسان ته شرف په دغه حواله حاصل دی حضرت انسان ته شرف په دغه حواله حاصل دی د روح تصویر وي د سترګو د پردې نه شاته حضرت انسان ته شرف په دغه حواله حاصل دی د روح تصویر وي د سترګو د پردې نه شاته ښه په ښکاره به یې بوتانو ته سجدې کولې ښه په ښکاره به یې بوتانو ته سجدې کولې یو سړی ناستو د کعبې د منارې نه شاته ښه په ښکاره به یې بوتانو ته سجدې کولې یو سړی ناستو د کعبې د منارې نه شاته زه ګناهګار مین یم ستا د سوال جواب پامتدار ته یې قیامت د نیمکخو شانتې تنبې نه شاته او مقتدا چې د چا نه زړه صبرول اوف خدایه توبه مې دې وي د چا نه زړه صبرول اوف خدایه توبه مې دې وي لوی داستان پروت دی د شاکر د دې توبې نه شاته د چا نه زړه صبرول اوف خدایه توبه مې دې وي لوی داستان پروت دی د شاکر د دې توبې نه شاته ډېره مننه جی ډېره مننه